بل سوال کړی دی چې یو کس مونځ کوي او مخامخ کړکۍ وي الته خلک تیریږي را تیریږي، نو که چرته د کړکۍ دیوال هغه د یو غز شرعي برابر وي، یو غز شرعي هغه د دې ګوتو نه واخله څنګلې پورې، که دومره وي یا دې نه زیات وي، بیا که څوک مخې ته تیریږي نو تیریدی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس موټر واخلي مثلا په 40,000 روپۍ باندې، بیا بل چا باندې خرڅي په 45-50، یعنی دی په نقدو باندې ارزانه واخلي او دی بیا په قرض یا په نیټه باندې ګران خرڅي، دا څنګه دی؟ دا جایز دی؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو سوال کړی دی زمونږ سره نږدې جمعات ته او دا سوره ذکیږي د سحر اذان پکې نه کیږي، نو وای ما غ قاری صاحب نه پوښتنه وکړه، هغه وی چې کوم گاونډي دی هغه ورته ویلي چې زمون کور کې مریض دی، نو کچرته واقعي داسې مریض وي هغه د هغه خپل معاملې ده چې تاسو ذکر کړی ده، کچرته واقعي مریض وي او داسې مریض وي چې د سپیکر आवाज په بد لګيږي، نو کده اذان بغیر د سپیکر نه کوي، نو دې کې څه خبره نشته. یو اذان بندول دي هغه ناروا دي، یو سپیکر بندول دي، نو کله سپیکر د یو مریض د وجه نه سړی بند کی نو پروا نه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس په خپل ګناه باندې اعتراف وکړي او بیا څوک ورته څه چلو ښایي چې اقرار بدل کا چې حد درنه ساقط شي، نو که چرته هغه اقرار بدل کنو حد چې ثابتېږي نو د په اقرار ثابتېږي چې شاهدین نه، او بیا چې د حد جاری کولو نه مخکې واپس انکار کوي، اقرار په انکار باندې بدلیږي، نو بیا خو حد ساقط دی داغه نه. الحدود تندرئ بالشبهات، حدود دا په شبهو سره د فقېږي او دلته شبهه پیدا شو او پاتې شو دا چې دغه کس ورته چال ښودلی دی، دی څومره مجرم دی، نو د جرم معامله د الله سره ده. یو بل سوال کړی دی د مانزه د مکروهاتو په باره کې، نو هغه اوقات مکروهو کې نه دی، هغه دا دی چې یو کار چې هغه ته ستا زړه مشغوله کوي، ستا توجه خرابوي، مثلا پیزار دی نوی پیزار دی اخستی دی چپلې سپلې او هغه ته شاته کې خو دی او دا یره در سره په مانزه کې چې دا څوک پټی نه کی، نو توجه دی خرابوي، دا کراهیت پیدا کوي په مانزه کې. یا مثلا گاډی دی په یو ځای کې ودرو او یره در سره چې دا څوک یو نیسی ولته په مانزه باندې ودرېږي، نو ټول توجه دی هغه گاډی ته. یو بل سوال کړی دی د نظیر په باره کې چې نظیر لګیږي، نو نظیر کله داسې وي چې دا د ښه دغه نه لګیږي، ښه نظر نه، او کله د بدنیتۍ نه لګیږي، نو به هر حال داسې معلومیږي چې د دې سترګو نه بعضې جراثیم راوځي چې هغه په چا باندې ولګي، نو په هغه باندې بد اثر کوي. البته علاج آخري دو صورتونه دي، صورت فلق او صورت ناس. یو بل سوال کړی دی وای ما یو کس ته مال ورکړی د 58,000 روپۍ مالو، او بیا مثلا هغه پیسې نه راکولې، ډېر وخت پکې تیر شو، ما ترې نور مال واخیست، هغه مال اوس تقریبا په 1,10,000 روپۍ خرڅېږي، ته به هغه ته 58,000 روپۍ به د خپل ستنې کې هغه ته به باقي پیسې ورکوي، نورې پیسې د هغه حق دی. د دې بل سوال جواب دا دی چې دا پیسې د هغه حق دی، دا به ته هغه ته ورکوي، که چېرته د هغه پیدا شو نو ډېره ښه ده، کنې د هغې وارثانو ته به یې ورکوي، او که هغه هم پیدا نه شو بیا چېرته جومات کې یا مدرسه کې به یې ولګوي یا به یې غریبانانو ته ورکوي او ثواب به یې هغه پسې وبخي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورو سوال کړی دی د بنین په باره کې، لاندې د جامو نه چې کوم بنین سړی اغوندي نو په هغې کې مونځ کول مکروه دی. یو خدای چې په هغې کې څنګلې پورې لاسونه چې دی څرګند دي، نو داسې لباس کې مونځ مکروه دی. دویم دا چې
داسې لباس کې د په عام زینو کې نشي ګرځیدای شرمېږي الله ته به داسې لباس کې نه ودرېږي چې هغه د شرم لباس وي قران کریم کې الله فرمای خذوا زینتکم عند کل مسجد تاسو د زینت په لباس باندې عمل کوئ په وخت د هر مانځ کې د زینت لباس غونډه ښکلی لباس او د زینت لباس هغه ته وایي چې په عامه معاشره کې سړی په هغې نه شرمېږي نو الله ته به داسې لباس کې ودرېږي چې هغه د شرم لباس نه وي یو بل سوال کړی دی وایي زه د لرګیو کاروبار کوم د بوټو نو یو کس دی د هغه سره بوټي دي په ځمکه کې زه هغه اخلم خو ما ته معلومه نه ده چې دا ځمکه د سود په پیسو اخیستې ده خو نور خلک وایي چې نور خلک وایي بس د دې نه ځان ساته نبی علیہ السلام فرمای اتقوا الربا والریبه تاسو د سود نه ځان ساتئ او چې کوم شی تاسو په شک کې غورځئ د سود په باره کې د هغې نه ځان ساتئ او یو بل سوال کړی دی د میراث په باره کې چې یو سړی دی تقریبا 70 کال عمر لري کم و بیش او خپل جایداد د وراره په نوم باندې کړی دی او د ښځې نه هم ګوته لګولې دا ظالم دی دا سړی دا که وفات شي نو د دې ښځې د ده په مال کې حق دی او که نور وارثان نه اولاد نه نو د دغې زنانه څلورمه برخه حصه کېږي هغه به دې ته ملاویږي چې هغه یې مجبوره کړې ده او ګوته یې پرې لګولې ده نو دا ظالم انسان دی او پاتې شو بیا چې کله دی وفات شي نو ښځې ته به خپله برخه ملاویږي او بیا چې کوم نور وارثان مثلا ورونه یا ورېرونه او نور وارثان نه نو بیا هغه په عصبو کې راځي نو بیا هغه حقدار جوړي څوک د میراث نه محروم کول دې ته حدیث مبارک کې جور ویل کېږي جور معنا ظلم بعض وارثان د میراث نه محروم کول دا ظلم دی او دغه کس ته ظالم ویل شوی دی